بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحوی د دروسو په سلسله کې دا زمونږه دریم درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي: اما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة. فصل: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، وموضوعه الكلمة والكلام. دینا مخکې درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې د هدایت النحو مصنف رحمه الله دا خپل کتاب دا په څلورو حصو کې تقسیم کړی دی. فرمایي: ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام. یو پکې مقدمه ده او درې اقسام دي. د اما المقدمتون مصنف د کتاب کما لومبۍ حصه ده، نو دغه حصه دا شروع کوي. نو فرمایي: ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها. چې په مقدمه کې هغه ابتدایي خبرې دي، هغه ابتدایي مباحث دي چې د هغې مخکې کول د مقصود نه، یعنی د قواعدو نه، دا ضروری او لازم دی. او بیا یې د هغې وجه بیان کړې ده چې دا ابتدایي خبرې دا مخکې کول دا ځکه ضروری دي چې کم مسائل دي، کم قواعد دي، نو د هغې مسایلو او د هغې قواعدو پیژندل دا موقوف دي په دې ابتدایي خبرو باندې. نو دغه ابتدایي خبرې دا موقوف علی دي، او دغه مسائل او دغه قواعد او مقاصد دغه موقوف دي، او موقوف علی مخکې وي په موقوف باندې. نو دی وجې نه دغه ابتدایي خبرې مصنف دا لومبی ذکر کړي دي. مصنف فرمایي: اما المقدمة، هر چی مقدمه ده، یعنی د کتاب کما لومبۍ حصه ده. ففي المبادئ التي يجب تقديمها، دا په هغې ابتدایي خبرو کې ده، یا دا په هغه ابتدایي مباحثو کې ده. یجب تقدیمها، چې ته دغې ابتدایي خبرو مخکې کول دا واجب او ضروری دي. مبادی دا جمع د مبدأ ده. نو ففي المبادئ التي، په هغې ابتدایي خبرو کې ده، یجب تقدیمها، چې د هغې مخکې کول دا ضروري او لازم دی. تقدیمها کې دا کم ها ضمیر دی، نو دا ها ضمیر دغې مبادی طرف ته راجع دی. او بیا د هغې وجه ذکر کوي: لتوقف المسائل عليها، یعنی دغه مخکې کول دا ځکه ضروری دي چې کم مسائل دي، کم مقاصد دي، کم قواعد دي، نو د هغې قواعدو پیژندل، په هغې مسائلو باندې پوهېدل دا موقوف دي علیها، په دغې ابتدایي خبرو باندې. وفیها فصول ثلاثه، په فیها کې دا کم ها ضمیر دی، دا ها ضمیر دا مقدمې طرف ته راجع دی. نو مطلب به دا شي چې په دې مقدمه کې درې فصل دي.
په لومبي فصل کې مصنف د نحوی تعریف، د نحوی غرض و غایت او د نحوی موضوع د 3 بنیادی خبرې بیانوي. په دویم فصل کې مصنف د کلمې تعریف کوي او د کلمې کم 3 قسمونه دي، اسم، فعل، حرف، ته دغه بخپل منځ کې وجه حصر بیانوي او بیا د هر یو تعریف کوي او د تعریف نه بعد بیا د هر یو د پیژندلو کم علامات دي نو دغه علامات دا ذکر کوي. او په دریم فصل کې مصنف د کلام تعریف کوي او د کلام کم اقسام دي نو هغه اقسام دا ذکر کوي. فصل: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. د فصل کم لفظ دی نو دا معرب ویل هم جایز دی او تدی مبنی ویل هم جایز دی. کچری فصل دا مونگا مبنی وایو نو مبنی بر سکون، مبنی بر فتحه او مبنی بر کسره دریوانا مونگا دا ویلی شو. نو فصل، فصله او فصلی دا دریوانا صورتونه پدې کې جایز دي. او کچری فصل دا مونگا معرب وایو نو پدې صورت کې با فصل دا خبر وی د مبتدای محذوب د پاره، یعنی هذا فصل اول، دا لومبه فصل له. او د فصل لغوي معنی دا کاټ نه کټ کول، او په اصطلاح کې فصل دې ته وایي چې هغه د 2 حکمونو په منځ کې حایل وي او رکاوټ وي. نو په دې لومبي فصل کې مصنف رحمت الله علیه 3 بنیادی خبرې ذکر کړې دي. لومبي خبرې د نحوی تعریف ذکر کړی دی او د نحوی تعریف دا ذکر کړی دی چې نحو دا د هغې اصولو او د قوانینو علم دی چې د هغې اصولو او د قوانینو په ذریعه باندې د 3 کلمو یعنی د اسم، فعل او د حرف د آخر حالت بیانیږي د معرب او د مبنی په حیثیت سره. یعنی په نحو کې دا خبره بیانیږي چې دا اسم، فعل او حرف په دې کې معرب کوم دي او مبنی کوم دي. کچری مبنی دی نو د مبنی کېدلو علامت څه دی؟ دا لفظ مبنی بر سکون دی که مبنی بر فتحه دی یا مبنی بر کسره دی. او کچری معرب دی نو د معرب کېدلو علامت څه دی؟ نو نحو کې یو دا خبره بیانیږي چې کم دغه 3 کلمې دي نو ته دې 3 کلمو د آخر حالت بیانیږي د معرب او د مبنی په حیثیت سره. دویم په علم النحو کې ته دینه بحث کیږي چې دا کمې 3 کلمې دي یعنی اسم، فعل او حرف. ته دینه چې مونږه جمله جوړو، کلام جوړو، نو ته دینه به مونږه دا جمله او کلام څنګه جوړو ته دې طریقه بیانوي چې کم ځای کې به مونږه مبتدا راوړو، په کم ځای کې به مونږه فاعل راوړو، مفعول به راوړو. نو دا ټولې خبرې دا په دې نحو کم علم دی نو په دې کې دا بیانېږي. نو مصنف فرمایي النحو علم باصول، چې نحو دا د هغې اصولو علم دی. اصول دا جمع دا د اصل، او اصل دا قانون ته وایي، بنیاد ته وایي، قاعدې ته وایي چې د هغې اصولو او د هغې قوانینو علم دی. يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث، چې پیژندلی شي بها په دغې اصولو په ذریعه باندې. بها کې دا ها ضمیر د اصول طرف ته راجع دی چې پیژندلی کیږي د دغې اصولو په ذریعه باندې احوال اواخر الکلم الثلاث، د 3 کلمو د آخر حالت
او د کلمې ثلاث نه مراد اسم فعل او حرف دی من حيث الاعراب والبناء د معرب او د مبني په حیثیت سره او دویمه فائدې دا ده وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض او د بعض کلمو د بعضو سره د ملاویدلو کیفیت او طریقه دا په علم النحو کې بیانېږي بعضها کې دا کم ها ضمیر دی نو دا هم اواخر الکلمې کې چې دا کم کلم لفظ دی دغه طرف ته راځي دی دویمه خبره مصنف رحمه الله دا ذکر کوي چې د نحوی غرض دی یعنی دا کچری مونږ ته د نحوی د علم حاصل کو نو دا به مونږ له څه فایده راکوي نو مصنف فرمایي والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب چې د نحوی غرض دا دی چې کوم یو انسان هغې ته د نحوی علم وي نو دغه کس به په کلام عرب کې کومه لفظي غلطي ده نو ته دغې لفظي غلطۍ نه به دا محفوظي دې ته به دا فتئ چې زه به په کوم ځای کې رفع ویم په کوم ځای کې به زه نصب ویم په کوم ځای کې به زه جر ویم نو دا فایده دا د علم النحو ده نو مصنف فرمایي والغرض منه په منه کې د ها ضمیر د نحو طرف ته راځي دی والغرض منه او د علم النحو غرض او فایده دا ده صيانة الذهن دا ذهن حفاظت کوي ذهن بچ کوي عن الخطأ اللفظي د لفظي خطانا فی کلام العربی د عربی په کلام کې یعنی د عربی کم کلام دی نو هغه کلام دا به مونږ صحیح وایو د لفظي غلطۍ نه به مونږ محفوظ یو درېمه خبره مصنف دا کوي وموضوعه چې د نحوی موضوع څه ده یعنی د نحوی په دې علم کې د څه څیز نه بحث کیږي نو مصنف فرمایي وموضوعه یعنی موضوع النحو د ها ضمیر نه اشاره نحوی طرف ته شوې ده الکلمه والکلام د نحوی موضوع دو څیزونه دي کلمه او د کلام په دې کې چې دا کم بحث کیږي نو دا به د کلمې نه کیږي او د کلام نه به کیږي د کلمې کم قسمونه دي او د کلام کم قسمونه دي نو په نحو کې تدې باندې تفصیلی بحث کیږي اوس راځو مونږه د عبارت حل اما المقدمه د مقدمه دا کم لفظ دی دا بکسر الدال ویل هم جایز دی او د دال په فتحې سره ویل هم جایز دی کچری مونږه اما المقدمه د دال په کسرې سره وایو نو په داسې صورت کې بعد دا د بابي تفعیل نه د اسم فاعل صیغه وي او په دې صورت کې بعد تدې معنی دا وي آگے کرنے والا چې دا مقدمه دا کس مخکې کوي نو په دې صورت کې بعد تدې مطلب دا شي چې کم کس په دې مقدمه کې دا کمې خبرې بیان شوي دي په دغه خبرو باندې ځان پوهه کو نو دا کس به د هغې طالب علم لا چې کوم طالب علم په مقدمه کې چې دا کمې خبرې دي په دې باندې نه پوهیږي نو د هغې طالب علم نه به هغه کس چې په دې مقدمه باندې پوهه دی نو هغه به تي مخکې وي مقدمه دغه کس دا مخکې کوي او کچری مقدمه دا دو باب تفعیل نه د اسم مفعول صیغه وي نو بیا به معنی دا وي چې مخکې کړی شوی نو په دې صورت کې به مطلب دا شي چې دا مقدمه دا د نور کتاب نه مخکې کړی شوی ده اما المقدمه یا اما المقدمه ففي المبادئ التي دلته به مونږه دا قاعده ذکر کو چې کله د اسم موصول نه مخکې د الف لام والا اسم راشي نو عام طور باندې دغه د الف لام والا اسم دا موصوب جوړیږي او دغه اسم موصول دا چې کله د خپل صلې سره ملاو شي نو دغه ولا صفت جوړیږي نو دلته د المبادی
دا د الف لام والا اسم دی او تدین رستو اسم موصول راغلی دی نو المبادی دا موصوف دی او التي يجب تقديمها دا ولا صفت دی التي یجبو دا په اصل کې دی یوجبو نو واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې نو کم یعیدو تعیدو قانون دی په صرف کې د هغې د وجې نه دغه وو دا حذف شوی دی تقدیمها دا د یجبو د پاره فاعل دی او پرون درس کې هم مونږه دا قاعده ذکر کړې وه د مضاف مضافله په باره کې چې کله 2 3 4 یا 15 اسمونه وي او په دغه اسمونو کې کم اخرنی اسم دی دا د معرفي په قسمونو کې د معرفه به اضافت نه علاوه یو قسم وي او تدینا مخکې کم اسمونه دي په دې باندې الف لام نوي داخل شوي نو دا به خپل منځ کې مضاف مضافله جوړیږي نو دلته 2 اسمونه دي یو تقدیم دی یو د ها ضمیر دی نو تقدیمو دا مضاف دی او دا ها دا مضافله دی دغه شانتي توقف المسائل دا هم په خپل منځ کې مضاف مضافله دي 2 اسمونه دي دا دویم اسم د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام دی او تدین مخ کې اسم دا بغیر د الف لام ولا دی لہذا توقف دا مضاف دی او المسائل دا ولا مضافله دی وفيها فصول 3 فصول 3 دا په خپل منځ کې موصوف او صفت دی فصول دا موصوف دی او 3 دا ولا صفت دی او دلته به مونږه دا خبره م یاد ساتو چې کوم د غیر ذوی العقول جمع ده نو دا غي صفت دا واحد مؤنث راوړی شي نو فصول اگر چې دا جمع ده لیکن چونکه دا د غیر ذوی العقول جمع ده نو تدی وجنا تدی صفت دا واحد مؤنث راغلی دی فصول دا موصوف دی او 3 دا ولا خبر دی او د فصل په باره کې مونږه خبره ذکر کړه چې دا مبني بر سکون ویل هم جایز دي او دا مبني بر فتحه کسره او دغه شانتي دا معرب ویل هم جایز دي النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم 3 دلته به مونږه د موصوف او د صفت یو بل علامت ذکر کو او هغه علامت دا دی چې کله د نکیرې نه وروستو فعل راغلی وي نو عام طور باندې دا نکره دا موصوف جوړیږي او کم فعل دی نو دغه فعل دا ولا صفت جوړیږي نو دلته هم اصول دا نکره ده او تدی اصول نرستو فعل راغلی دی یعنی يعرف بها احوال اواخر الكلم 3 نو اصول دا موصوف دی او يعرف بها احوال اواخر الكلم 3 دا جمله ولا صفت دی يعرف دا د فعل مضارع مجهول صيغه ده او کم مجهول صيغه وي نو هغه نائب فاعل غواړي نو تدی د پاره احوال اواخر الكلم 3 دا ولا نائب فاعل له احوال اواخر الكلم 3 احوال اواخر الكلم دلته هم 3 اسمونه دي او کم دریم نمبر اسم دی نو دا د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام دی او تدین مخکې چې دا کم 2 اسمونه دي نو دا داسې 2 اسمونه دي چې په دې باندې الف لام نه داخل شوی نو دا هم په خپل منځ کې مضاف مضافله دي احوال مضاف دي اواخری دا مضافله ده د احوال د پاره او مضاف دي د الکلم طرف ته او بیا الکلم دا مضافله دي من حيث الاعراب والبناء حيث الاعراب دا مضاف مضافله ده او والبناء دا عطف دی په اعراب باندې نو څنګه چې اعرابي دا مجرور دی د حيث مضاف د وجنا نو دغه شانتي البناء دا هم مجرور دی د حيث مضاف د وجنا وكيفيه ترکیب بعضها دلتا وسلور اسمونه دي یو کیفیت بل ترکیب او بل بعض او بل په اخرنی کې بیا ها نو سلور اسمونه دي او کم سلورم نمبر اسم دی نو دا
د معرفي په قسمونو کې معرفه د معرفه په قسمونو کې ضمیر دی او تدین مخکې چې کم اسمونه دي نو په دې باندې الف لام دا نه دی داخل شوی، لہذا دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه دی. کیفیت مضاف دی ترکیبی طرف ته، بیا ترکیبی دا مضاف دی بعضی طرف ته او بعضی دا مضاف دی ها ضمیر طرف ته. والغرض منه صيانة الذهن، صيانة الذهن دا هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه دی. عن الخطأ اللفظي، الخطأ اللفظي دا موصوف او صفت دی او تدې په باره کې هم مونږه پرون قاعده ذکر کړې وه چې دوه اسمونه وي دواړه معرفي وي په واحد تسنیه جمع کې هغه موافق وي نو دا په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي. نو الخطأ دا موصوف دی او اللفظي دا ولا صفت دی. فی کلام العربی، کلام العربی دا مضاف مضاف الیه دی. وموضوعه، موضوعه دا هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه دی او دا مبتدا جوړیږي. او الکلمه والکلام دا معطوف علی معطوف دا ولا خبر جوړیږي. الکلام دا عطف دی په الکلمه باندې، یعنی وموضوعه الکلمه وموضوعه الکلام. نو مونږه یو ځل بیا د عبارت وایو اما المقدمه یا اما المقدمه ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها. دا مقدمه دا په هغې ابتدایي مباحثو کې دا په هغې ابتدایي خبرو کې دا چې د هغې مخکې کول واجب دي او ضروري دي. لتوقف المسائل عليها ځکه چې مسائلو باندې پوهیدل دا موقوف دی علیها په دغه مقدمه باندې او په دغه ابتدایي خبرو باندې. وفيها فصول ثلاثه او په دې مقدمه کې 3 فصل دي. بیا فصل لومبی فصل النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء. نحو دا د هغې اصول او د قوانینو علم دی چې د هغې په ذریعه باندې د 3 کلمو د آخر حالت دا پیژندلی کیږي د معرب او د مبني په حیثیت سره. او بله پایده یې څه ده؟ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، او د بعض کلمو د بعضو سره د ملاویدلو کیفیت او طریقه پکې بیانېږي. کیفیتو دا عطف دی په احوالو باندې، یعنی النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث، یا النحو علم باصول يعرف بها کیفیت ترکیب بعضها مع بعض. په فصل کې دویمه خبره دا کوي والغرض منه چې د نحو نه غرض او فایده دا ده صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، په کلام عرب کې د لفظي خطا نه ذهن ساتل د هغې حفاظت کول. او درېمه خبره په لومبي فصل کې دا شوه وموضوعه چې د نحوي موضوع هغه کلمه او کلام دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.